د چترال علاقه د ارندو بالکل په پاک افغان بارډر باندې پرته علاقه ده. د 2004 نه د 2015 پورې دلته مقامی ترهګرو صحیح او ورسره ټمبر مافیا جاینټ وینچرو او ځکه چې پولیس فوج دا ځایونه په دغه ځای کې تللی نه شو، هغوی دغلته په لویه پیمانه د ځنګلو کټایي وکړه. صحیح او د ځنګلو په دې کټایي کې ما ته ویل چې د 2004 نه د 2015 پورې د رایل حکومت ته پته ولګېده چې دا لرګی څومره دی. حکومت هغه وخت یو اندازه لګولې وه، چا به ویل 70 لاک فوټ لرګی پروت دی، چا به ویل دومره. خو د حکومت چې خپله یوه سروې وکړه، نو په سروې مطابق حکومت وی چې دلته 14 لکه فوټه لرګی پروت دی. صحیح دا په دوه قسمه حالتو کې دی، یو د سلیپر فارم کې دی، یو را فارم کې دی، سلیپ فارم چې لرګی به صرف کټ شوی دی هغه دی. خیبر پښتونخوا حکومت په 2016 کې د دې لپاره یو پالیسي جوړه کړه چې مقامي خلکو ته به دا لرګی د دې ځای نه وباسو، مقامي خلکو ته به د دې ګټو 40% او 60% به چې کوم دی حکومت ته بلاو شي. خزانې ته بلل. خو په هغه وخت کې بیا دا لرګی چې لږ شانته راووته، د هغې نه پس ویل چې نه مقامي خلکو ته موږ پیسې ولې ورکوو. نو د مقامي خلکو ځکه نه کېږي لرګی چې دا خو د غلا لرګی دی، نو په غلا په لرګي کې موږ هغوی له څنګه ګټه ورکړو. نو حکومت دغه لرګی ودرو. په 2021 کې یو نوې پالیسي جوړه شوه چې حکومت ویل موږ بیا به دا لرګی راوباسو او موږ بیا خرج کوو، او د دې لپاره وخت کې سکیورټي وغیره ته پیسې میسو ادایګي مو شو، پیسې هم جاري شولې. خو د بده مرغه د مقامي خلکو د مزاحمت د وجې نه سنګل سلیپر د چترال د ارندو ګول نه راونه وته. صحیح شو. په 2024 پورې چې دی وخت کې موږ خبرې کوو، د حکومت یو رپورټ جوړ کړو، د هغې تر مخه دلته 14 لکه فوټه لرګی پروت دی. په 14 لکه فوټه لرګي کې چې د هغې مالیت د 7 نه د 8 اربو روپو پورې دی، دا د دنیا قیمتي لرګو کې او شامل دی. نمبر 1 دغه لرګی چې دلته پروت دی، که دا په وخت راوچت نه شو نو د دې لرګی خرابېږي، ځکه چې دا باران خوړو نو دی کې پروت دی. دویم د دې ځنګلا دا بوټي چې دا ونې چې راغورځېدلي د دې لاندې هغوی ځمکه نیولې، نو هلته نور بوټي نه راخیږي، هغه هم شاړه شو، نو هغه ځمکه هم دوی دغه شړې. دریم که دې ته چا اور کېښودو نو دا د دې دپاره یو لوی د خطرې سبب جوړېدی شي، ځکه چې لرګی دا وچ لرګي دي، او وچ لرګي دپاره په دې کې چیړ دی، که دې کې ته لږ هم چا څه کېښود نو دا د حکومت دپاره کېږي. یعنې حکومت په خپله خپل لرګی چې په ارندوګول کې 14 لکه فوټه پروت دی، د هغې مالیت د 7 نه 8 اربو روپو پورې حکومت د خپل نااهلۍ د نااهله پالسو د لاسه هغه نشي اوچتولی. قیمتي لرګی دی، خو بس دا هغه د دنیا په قیمتي لرګو دی کې د دیار لرګی دی زیاتره، چې هغې کې ډغوټه نشته دی. صحیح. دا د چترال د ارندوګول د لرګي پوره قصه ده.